نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون رواه البخاري ومسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ندی محمد صلی الله علیه وسلم پلار دی او کستاسو د سړونه ولکن رسول الله وخاتم النبیین لیکن رسول الله دی او د ټولو پیغمبرانو مهر او خاتمه ده وکان الله بكل شيء علیم او دی الله په هر چیز باندې پوهه ابو هريره رضی الله عنه فرمای صحیح بخاری او مسلم نقل گئی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء بنی اسرائیل کې چې کم سیاست او بنیادی خبرې وي نو دا به انبیاء کوله کلمہ هلک نبی هر واری بچ یو پیغمبر وفات شو نو خلفه نبی لا غین رستو بل یو نبی او پیغمبر راتلو وانه لا نبی بعدی او نبی علیہ السلام فرمایي زمانه رستو بل نبی ناراضي وسيكون خلفاء خلیفگان برازي فيكثرون بديري ډیر خلیفگان برازي دا حدیث صحیح بخاری و مسلم نقل کړل نن په دې موضوع باندې لږ مختصر وندي بحث کوو چې را مسله ختم نبوت دا دومره اهمیت ولې لري دا هر مسلمان نر او خزي د پاره دایز د کول په دې ځان په کول ضروری دی په دې ځان په کوي مسله ختم نبوت په ایمان کې هغه ګټه ده په زړه کې هغه مضبوط بنیاد ده چې کله معمولی غوندي خو زیدل بس دیوال لاړو وګرځیدو اسلام ختم شو ایمان ختم شو ارڅ ختم شو دا ردی خبره عقیده را چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا د پیغمبرانو د رسولانو د انبیانو آخري نبی دی آخري خخته ده دا غین رستنا ذلی پیغمبر شتا او نه حقیقی پیغمبر شتا نه نبی راتلی شي نه رسول راتلی شي او دا خبر هر پیغمبر خپل امت ته کړی دی هر پیغمبر خپل امت ته کړی دی د دې وجنه چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه شو د عرباض بن ساریه رضی الله عنه حدیث ته خالد بن معدان تابعی چې کوم نه نقل کوي چې صحابه وو کې سکسانو ته پوښتنه کو مرفوع حدیث د عرباض بن ساریه رضی الله عنه نه دی د نبی علیہ السلام نه ته پوښتنه کو چې د خپل ځان په باره کې تم ته خبره وکړه چې ستا وجود دنیا ته راغله دی په کوم شکل راغله نو نبی علیہ السلام ورته جواب کې وایي چې زه د خپل پلار ابراهیم علیه السلام دعا یم او زه د خپل ورور عیسی علیه السلام خوشخبری یم قرآن مجید کې چې کله ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د هغې ذکر سورت بقره کې شوی دی آیت نمبر 100 غالبا 29 چې کله دوی کعبه شریفه تیار کړه نو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دوانو دعا وکړه او په هغې دعا کې هغوی د یو پیغمبر د غوښتلو په آخره زمانه کې د راتلو سوال کړی دی او هغه سوال چا دی هغه د نبی علیہ السلام په باره کې دی ځکه نبی علیہ السلام فرمایي زه د خپل پلار ابراهیم علیہ السلام خوشخبریم
دعایم او زه د عیسی علیه السلام خوشخبری هم چې هغه خوشخبری ورکړو چې په آخر زمانه کې پیغمبر راځي، زمانه وروسته به راځي، د هغې نوم به څه وي؟ احمد وي، یأتي من بعد اسمه احمد. نو نبی علیہ السلام آخری پیغمبر دی. د دې نه صحیح بخاری و مسلم نقل گئی د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه نبی علیہ السلام او فرمایل د پیغمبرانو او د رسولانو مثال چې کومه ده یو محل دی، یو محل، یو ډېر قیمتي محل تیار شو، خلق راځي په محل کې ګرځي، خو د محل په دې ګوټ کې او په دې زاویه او په دې کونه کې د یوې خښتې ځای پاتې یو خښته به کې نه ده لګېدلې. هر یو سړی د دې محل صفت کوي چې دا خو ډېر ښایسته محل دی، خو چېرې دغه ځای کې دا یو خښته ولې پاتې شوې ده؟ نو زه د دې محل آخري خښت یم، آخري خښته چې 1,24,000 پیغمبرانو د رسولانو د انبیاو د دې آخري خښته سیم زما زه په غزګي باندې ولګېدم، محل تیار شو، وس لا نبی بعدي زمانه وروسته بل پیغمبر نشي راتلی. نو ته رسول خو به راتلی شي. نو حافظ ابن کثیر نقل کوي د دې آیات تحت چې لا نبی بعدي بلا رسول بعدي بطریق الاولا، چې پیغمبر چې کوم دی نبی وروسته نشي راتلی، نو نبی خو عام دی، هغه د رسول ماتحتي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي راتلی. نو بیا حافظ ابن کثیر ذهن کې و یو سوال لذي چې بیا خو به عیسی علیه السلام نعوذ بالله وفات شوی، ځکه چې عیسی علیه السلام خو د نبی علیه السلام د وفات کېدو نه پس په دنیا ته راځي، او دا په تواتر سره ثابت تا چې صحیح روایت په دې باب کې 20 روایت چې د باب د تواتر ته رسیدلې دي. په 20 روایتو کې داري چې عیسی علیه السلام برا کوزيږي حکمن عدلا، یو بادشاہ منصب پي. نو چې عیسی علیه السلام راغی، نو عیسی علیه السلام خو د نبی علیه السلام د وفات نه بعد راغی، او ته چې لا نبی بعدي، دا غي جواب حافظ ابن کثیر کړی دی چې دا خبره پیغمبر ته معلومه و. عیسی علیه السلام دنیا ته راځي، دا خپل نبوت او نبوت پیتا هغه ته چې کومه لګېدلې و، کومه سٹار د نبوت لګېدلې او ته لګېدلې ده، خو د جدید او د نوی عهد د نبوت سره باندې راځي، د نوی عهد د نبوت سره باندې راځي چې دوی قانون راوړي او هغه پیش کړي او تیر شوی نبی علیہ السلام کوم قانون پیش کړي ختم شي، بلکې چې راځي نو د نبی د نبی صفت لري شوی نه دی، خو راځي به امتی. او په تیر شوی زمانه کې رسولانو سره انبیا ور سره وکنه، موسی علیہ السلام مخکې روان او هارون علیہ السلام پسې وروسته روانو. نو د موسی علیہ السلام اتباع هارون علیہ السلام کوله، او خبره د موسی علیہ السلام منل او قانون داغه بیان او شریعت چې کوم هغه پیش کوو هغه بیانونه ولې د هارون علیہ السلام نه نبوت غوښته شو. دا خدای غوډه ده چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ځل د تورات یو نسخه ولستله، نو په دغه ځای کې هغه لګیا دی عبرانی زبان دی لګیا دی، عربی ته ترجمه چا کړی ده، خدا پامې نشته نبی علیہ السلام ته. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر ته فرمایي چې مور در باندې ګورشه، سکولت کا سکلایا، مور در باندې ګورشه، ته نبی علیہ السلام مخ مبارک نه ګوري. هغه چې کله وکتل چې نبی علیہ السلام مخ مبارک وسم د غصې نه قار شوی دی، سم غصه دی، نو یو د ماغول اعوذ بالله من غضب الله و غضب رسول الله، پناه غواړم د غصې د الله نه او د غصې د رسول الله نه. رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی الله علیه وسلم. زه په دې راضی یم چې زما رب الله دی، زما دین اسلام دی، او زما پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی. نبی ورته نبی علیہ السلام فرمایي قرآن کې څه کمی دی، ما چې سره وړي دي کې څه کمی دی، ته محرف کتابونه ګورې. او بیا ورته فرمایي لو کان موسی حیا ما وسوی الاتباعی، که موسی علیہ السلام ژوندی وی بل طاقت به نه وی ما به راپسې کېدی. نو عیسی علیہ السلام به راځي بطور جدید عهد و نبوت سره نه، دا نه چې ستاره او کومه صفت د نبوت او رسالت ته به اخیستلی شوی، یا به ورسره خو چې راځي نو دا به د نبی علیہ السلام تابعداري کوي. او د هغې نښه په معراج کې دا را چې امام الانبیا د نبی علیہ السلام نه جوړول د دې خبر اشاره ده د آخري پیغمبر دی، دا آخري پیغمبر دی. نبی علیہ السلام ټول پیغمبران ته بیت المقدس کې
داوی ارواح ته الله جسم مثالی ورکړه هغه ټول رااله بیت المقدس ته او په بیت المقدس کې الله تعالی چې کوم دی نو نبی علیہ السلام راوستلو مانځ ته مخکې کو او ټول بس امامتي وکړه 2 رکعات مونږه بس کړه نه پل امام الانبیاء ته جوړ کو امام الانبیاء ته بده وجو امامتي ولا ورکړه ټول امامان داغه سره هغه په الله اکبر کته کېدل پورته کېدل اصل خبرم دار چې دغه اعتراض غلط دی چې نبی علیہ السلام عیسی علیہ السلام راضی نه به نبی نه یا د قادیانانو د اعتراض مرزا غلام احمد قادیانی به ویل چې نبی علیہ السلام خو خپل فرمایي چې لا يبقى من النبوت الا المبشرات د نبوت نه پاتې نه دي مګر مبشرات پاتې لري او چې کله صحابه ته پوښت رسول الله نشو مبشرات څه ته ویل کېږي هغه رؤیا صالح یو نیک خوب ته ویل کېږي چې سړی په خپل وای نه او توراله هوی ول بل څوک وای نه دا مبشرات پاتې شو کنه نو او بیا نبی رسول الله فرمایي دغه خوب مبارک چې رښتینی خوب چې کوم دین د سلوي ختمه یو شپږ سخت سلوي ختمه یې سره جادو نبوت 46 جز د نبوت نو مبشرات نو مراد دا نه دي مطلب دا رې چې په آینده زمانه کې وحی خو بند شو د آینده مبارکي ک الله او رسول سویل دي اب ټیکوي او د پیرو د ملنګ او د نجومي او د کاهن او د عرب او د بل پالګری مالګری هر څوک چې وي دا خبر نه چلیږي دا ټول شرکیات او کفریات دي دا غیب خبره خو الله ته معلومي دي یا الله تعالی پیغمبر ته خولي دي او هغه ویلي دي د بعض خلکو مبارک نور د چا پیشنګویانی دا خلک نقل کوي دا پیشنګویانی غلط دي هر څوک چې دی هر څوک پیر چې دی کدا چې کوم دین څوک عنایت الله خان دی او کبل خان دی او کبل خان دی خبرې کړې دي بزرګان دي دای کړي دا څه خبرې دي بزرګ څه اختیارات ورسره دي سب یو شی د مسلمانانو د پاره دا پاتې لري چې هغه مبشرات دي خوبونه دي یو قسم خوب هغه دی سړی ډوډۍ خوړلې شپې چرګان خوړې سه خوړې شپې خوب ویني وای زه چرګان خورم دا پلتو دي دیتا اغزاس الاحلام وای پراګند خوبونه یو شیطانی دروانی د یری خوبونه دي دا شیطانی خوبونه دي ما بس اعوذ بالله وایا یو هغه خوب دی چې د انسان د طاقت نه بهر دی داغه د پاره د وਹੀ ضرورت دی داغه د پاره د انسان اسباب کار نه کوي او ته په خوب کې هغه ویني ته په هوا کې او لزم ها جنت تلاړم جهنم تلاړم کله په کې وګوره مړی نه په قبر کې پراته دي ازما سره خبري وکړي دا ټولي خبري هغه دي د انسان طاقت نه بهر دي نو چې انسان طاقت نه بهر دي نه دا د یو اعجاز د معجزې تحت چې کومه خبره ده نو دا ځکه نبی علیہ السلام ویلي دي چې دا خبري انسان نشي معلومولې په خپل یې خبري انې کول شي اوس په خوب کې چې کین زګه ورته جزئی نبوت وایو شپږ نشه رسول الله خوبونه لیدل دي خو لکه زګه ورته جزئی نبوت وایي چې دا کارونه د انسان طاقت نه بهر دي نو خوش خبري د خوب دو کار دي یا تعالی خوش خبري درکې پاینده باندې او یا تعالی تنبیه درکې پاینده باندې چاینده یو ښه کار کیږي یا اینده یو بد کار کیږي ځان برابر کا ځان تیار کا او څه دعا وکا صدقه رد البلا باندې عمل وکړه لہذا دا دغه قادیانانو خبره دا غلطه نو دا مضبوط عقیده دا بساتل فکاری د ختم نبوت عقیده د ایمان مضبوطه کمر او ګټه ده چې دا غي د خوځول سره ټول دیوال ورځيږي ذره برابر شک د نبی علی السلام په آخري پیغمبري کې او رسالت کې دا د چارغه د مسلمان نه دی کافر دی ټول اهل سنت والجماعت په دې اتفاق ته څومره تیر شوي امامان صحابه تابعین تبع تابعین ټول په دې متفق دي تر دې وخت پورې اهل سنت والجماعت په دې متفق دي لیکن دا مسله متردد کول دا وسن نه دي کله چې يهودو ته پته ولګیدله چې دا خو آخري پیغمبر دی او دا آخري پیغمبر د دې نه وروسته بل پیغمبر نشته نه نبی شته نه رسول شته نو د هغه زمانې نه سازش شروع شو ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې د ختم نبوت ته ختمولو د پاره په دنیا کې د ډېر وخت پورې پاتې کېدونکي دا وی عقیده نظریه سازش فتنه ډېر پیغمبران برازي دروغجن کذابین برازي دا پیدا کیږي تا بر ختم نبوت دا عقیده دا نظریه دا به ختمي لکه څنګه پر چار دی ما کې بیګا ترجمه کې ما ویلا چې پاکستان آزاد شو د ټولو غټ سازش په پاکستان کې د قادیانیت شروع شو غون قادیانیت د هندستان نه دلته راغی او چې کله دلته راغی
نه په هغه زمانه کې قدرت چې پرچار کم خو مقابله زیاته وه، اوس د قادیانیت پرچار زیات دی، مقابله کمه ده. د دې نه څوک خبر نه دي. لہذا دا ځکه اهمه عقیده ده چې د مسلمان عقیده به دا وي چې نبی علیه السلام آخري نبی دی او رسول دی، نبی دی. د دې نه وروسته نه نبي راځي نه رسول الله دی، محل تیار شوی دی، خلیفګان به راځي. په هغه زمانه کې مسیلمة الکذاب یهودو راوایستو او د نبی علیه السلام د ختم نبوت په سلسله کې هغه یو درار پیدا کو، یو ختم لیکلی دی. ابن عبدالبر ابن علامه طبقات الکبرى کې نقل کوي ابن سعد، یو خط نبی علیہ السلام ته لیکلی دی. په خط کې لیکلی دی چې من مسیلمه رسول الله الی محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله. دا خط لیکي مسیلمه د خپل طرفه چې رسول الله دی، او دا خط لیکي محمد صلی الله علیه وسلم د جاغم رسول الله دی. په خط کې ته لیکلی چې ته د قریشو رسول یې او زه د بنو حنفیه رسول یم. یعنی اشاره وکړه، خبر ده چې ستا خاتم النبیین نه د بل پیغمبر راتلو امکان شته دی، او بل پیغمبر زدا دی راغلی ما چې کله هغه دعوه د پیغمبري وکړه. نبی علیه السلام خوب لیدلو، ډېر پریشانه خوب یې ولیدلو. سارے خلکو ته ویل چې ما ډېر پریشانه خوب ولیدو. څه خوب دی ولیدو؟ زه یم چې زما پرې دوه لاسونه کې د سرو زرو څه دي، دا کړي دي. کړي یو ته بنګړی وي، بنګړی نری، کړی چې دا ډکوي کړي دي. ما ول پوکې ورکو، دوه زما د لاسونه واولتل. چاته پوښتنه کو یا رسول الله څه مطلب دی؟ چې نږدې ان قریب چې کومه دوه دروغجن پیغمبران بخاره کیږي. یو بنو حنفیه کې پیدا شو مسیلمة الکذاب، او یو په یمن کې ځای پیدا شو اسود عنسی. الجاغه د پیغمبري دعوا کړل، د پیغمبري دعوا کړل. دا هغه زمانیه سلسله روانه ده چې د ختم نبوت د مسلې د پاره، د ختمولو د پاره او د خلکو په دماغو کې دې خبرې د شکوک او شبهات اچولو د پاره دا بکیږي ټیم په ټیم. آخر کار چې کوم دین هغه بری صغیر ته خبر را ورسېدله، او په بری صغیر کې نور کړي دي، مسیلمه کړي دي، خو دومره سرکشي نه ده کړي، اسود عنسی کړي دي، نور کړي دي. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی سره د هغې سره خو یهود عیسایان په ډاګه ودرېدل، په ډاګه باندې، بلکې مسلمانان یې واغېستل. پای کې خو صحابه نو شاګستل. حبیب بن زید رضی الله عنه حافظ ابن کثیر نقل کوي چې کله حبیب بن زید مسیلمة الکذاب واغستلو، وینیولو، گرفتار کو، هغه د سویلا وته وای چې تر دې خبري گواہی کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول له چې آو هم دغه رسول له بل نشته، آخري رسول له. و زما مبارک سوي اتشهد انی رسول الله، زما مبارک گواہی کوي چې د الله رسول یم. نبی علیہ السلام په بارک خودي گواہی وکړه، زما مبارک گواہی کوي کنه. نو ته جواب کې لاس مو زه دا خبره نه اورم. او په یو روایت کې راځي چې انی اسم زسم ز کونیم کون په دې خبره کې دا یو اندامه ټیکټ کو بدیږي کې دا جوړ نه دی ټیکټ کو وای اوري وای نه اورم بدیږي کې ټیکټ وای اوري وای نه اورم. سوال لس ټوکړي کو، لیکن هغه نه خرڅ شو نه واغستل شو او نه دا خبره وکړه چې او تم پیغمبري. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی خو مسلمانانو واغستله. نن په خپل وطن کې ګوره کدا علماء دا خلک لږ چوپ پاتې شو، نو ته بیا د خپل خلکو ته ګوره دا به ټول قادیانانی سره مشران ټول به قادیانانی. ځکه په یو ځای کې ټونګول ورکي، په بل ځای کې ټونګول ورکي، په بل ځای کې ټونګول ورکي، کوشش شروع کړی دی خپل وس کوي. لیکن قدرت خلق هم پیدا کړي د هغې مقابله کوي. نو په دې مسله ځان پوهه که چې د ختم نبوت عقیده دا د اسلام او د ایمان هغه بنیادی ګټه ده چې د دې معمولی حرکت سره ټول ایمان ختمیږي، عقیده ختمیږي، اسلام ختمیږي. مرزا غلام احمد چې دی د نوم احمد دی، غلام احمد، د پلار نوم د دغه مردار د پلار نوم غلام مرتضی دی، او د په قادیان کې پیدا دی د هندوستان په قادیان کې. تاریخ پیدایش کې ډېر لوی اختلاف دی. د دې وجه نه یو قول به دې کې دا چې دی په 13 فروری 1834 کې پیدا دی، دویم قول دی 13 فروری 1835 کې پیدا دی. خو دې په خپل کتاب ده کې د عرفان دی حقیقت الوحی پای کې په خپل لیکي چې زما تاریخ پیدایش لګبګ 1839-40 دی. نو په 1839-40 کې پیدا دی. اول وخت کې داسې نه و،
کله چې یهودو دې واغستلو نو دې ځان ته سوی صحیح مسلمان وي، د عیسایانو سره مناظرې کوي، یهودیانو سره مناظرې کوي، هندوانو سره مناظرې کوي، سیکانو سره مناظرې کوي، په اسلام باندې. بیا د هغې نه بعد لږې لږې مناظرې، اوس مکمل دعوت شروع کو. نو چې کله دعوت شروع کو، دعوت یې په 1880 کې شروع کړی دی. د 1880 نه 1888 پورې د دعوت کړی، دعوت یې عامه کړی دی، خو لیکن داسې شکوک په خلکو کې پیدا کوله، دا خبره په 1889 کې د خلکو سره بیعت شروع کړ په دې چې زه یو پیر یم، یو ملنګ یم، یو بزرګ یم، یو ولی الله یم. او په 1890 کې د بیا خاص مریدان چاپلوسمار هغه پیدا کړه او په هر علاقه کې کوم دی خواره کړه، او هغوی به خلکو ته چې نه هغه چې ځان ته ولی الله وایي خپل خبره نه ښکاره کوي، خو پیغمبر دی، پیغمبر دی. دا چې کوم دی نه د هغه سوه دعوت و. او په 1891 کې هغه د دې خبرې اشارات چې کوم دی سکړه شروع کړه، اشارات. او چې کله اشارات شروع کړه اول ځان ته سوی، ځان ته اعلان وکړو چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله هغه وفات شو، زه اوس مسیح موعود یم، یعنی عیسی علیه السلام دوباره شکل زه یم، زه دنیا ته راغلی. او په دغې خبره باندې لګیا و. خو چې کله په هغې کې پیل شو، ځکه چې په هغې باندې علماو متواتر چې کوم روایت نقل کړه، او دی څه شو پیل شو په دې کې چې عیسی علیه السلام به راځي، دې دنیا ته به راځي، دوباره یو بادشاه به، یو حکم به، یو فیصله کوونکی به، د رسول الله متبع به، او مدینه کې به خخیږي او باد کېږي به. او دا ټولې خبرې وشوې، بس دی بیا خبرې بدله کړه، زه ذلی پیغمبر یم، ما باندې سوری لګېدلی د پیغمبر، سایه د رباني مبشراتو کې یم، ما ځان د پیغمبر نه دی ویلی، محمد رسول الله کلمه نه یم، لا اله الا الله محمد رسول الله. زه خو ذلی پیغمبر یم، څه خبرې پاتې دي؟ هغه خبرې چې کوم دی نو ختمول پکار دي. څه کول؟ سازش ته پار راغلی و چې د یهودو حکومت قایم کړي او د جهاد نه خلک څه کړي، منکر کړي، د جهاد نه خلک واړی. نو ما ته دا قانون راغی، حکم راغی چې دا خبره چې د څلورو نکاحونو خبره ده، دا غلطه ده، نکاح پکې نشته. د جهاد مسله دا ټول آیتونه منسوخ شو، ختم. جهاد نشته، قتال نشته. دا سازشونه څه کړه، دا شروع کړه په مسلمانانو کې، دا فرقې فتنې دا شروع کړې. او چې کله هغه په خپلو خپو مضبوط شو، ته پته ولګېده چې اوس سره خلک هم پیدا شو، او منافقان مسلمانان بادشاهان او وزیران او گورنران او چیپان او میپان چې کوم دی دا سره پټ ملاو شو، واغستل شو، خلکو په پیسو واغستل. نو په 1901 کې اعلان نبوت وکړو، په 1901 کې اعلان نبوت وکړو. اولنې سړی بیګامه په ترجمه کې ویلو چې اولنې سړی د هغې مقابلې ته چې ودرېدلو، نو هغه په بری صغیر کې څوک دی؟ هغه یو دیسی یو عالم دی، سیده ساده عالم، علامه ثناء الله امرتسری رحمه الله. ما له هغه داسې مقابله نه ده کړې، تاسو بیګا ما ویلو که نه، هغه سوچ وکړو چې که زه به دې باندې اوس کتاب لیکم او دا کتاب دا مولوي صاحب ګوري او هغه استاد یې ګوري، هغه استاد یې ګوري، په دې کې خو به کال تېر شوی. او د میډیا کار چې کوم دی نو بیکاره دی، څه به کېږي؟ نو ټوله شپه به لګیا و، ما تاسو ته ویل ټوله شپه به ویل چې قادیان کافر، خاتم النبیین نبی علیه السلام، دا دغه ټکي به لیکل په کاغذونو باندې، دا به لیکل، ماشومان له به ورکړل، ښځو له به ورکړل، سړو له به ورکړل، ملیان له به ورکړل، جومات ته به رسول، هغه بانډو ته به رسول، خپلو شاګردانو ته به دا ورسوئ. په دې طریقه باندې هغه مقابلې ته ودرېدلو. اول چې زه کتاب لیکم کنه دا به کله کېږي، زه به زما هغه جومات کې به تقریر وکړم، بیا به زما سره مرکزیه سړی کوي یا به نه کوي، کله به کوي، زه به هغه مطمئن کوم. پرېږده چې دا خبره خلکو ته خوره شي که نه. نو قدرت تاسو ته پته ته د الله نه څه غواړې، الله د الله قدر کوي. چې د الله نه څه غواړې نو الله د الله قدر کوي. د الله نه خیر غواړې نو خیر درکوي، او چې شر غواړې نو شر درکوي. هغې مردار خپل زهر چې کنه وکرل، ابرهه چې دی نو دی به د کعبې شریفې حمله کوله که نه. عبدالمطلب صاحب راغی، د کعبې شریفې غلاف یې ونیولو چې څه غواړې الله درکوي، کافر هم غواړې هم ورکوي. او بیا یې د هغې دروازې هغه موټی او هغه کړی او هغه رینګ ونیولو، ای پروردګاره ای زما ربه مونږ کمزوري او ستا په کعبه باندې ابرهه حمله کوي، مونږ مقابله نه شو کولی. او جاړي، سترګې پټې کړې او جاړي، د ریا جړا نه کوي لکه دا مونږ چې کوو، ښه صحیح جړا کوي، د زړه نه جړا کوي. پروردګاره طاقت هم نشته دی، تر دې خپلې کعبې د کور حفاظت وکړه. او ناګهانه چې دی نو بس اواز شروع شو، د چې سترګې کلاو کړې بره وکتل، دا
د جدې نه چې کوم دی دا سیلونه راوچتېږي د مارغانو او دې طرف ته روان دي کسه ولېږو چې د څه چلې ته وګوره هغه واپس راغی چې بس راوځه چې ولې وایي چې الله تعالی چې کوم دی په مرغو باندې ابرهه ختم کو دغه کعبې خواته بل یو شی ولاړو یو ګردار دا غنم ابو جهل هغه ابو جهل هم دغه غلاف نیولې دی او هغه هم دعا کړې وای پروردګارا بدر ته زما خو په مونږ کې چې کومه په حق باندې دی هغه کامیاب کو هغه بل غرق کا جو الله تعالی غرق کو نبی علیہ السلام په بدر کې وګټل ته او بللا دغه شانتي دغه مردار مرزا غلام احمد قادیانی هغه هم د الله نه غوښتل الله خپل کتاب کې لیکلی دی چې کله دا دغه عالم سره آخري مناظره او دا مناظره په 1908 کې شوې ده دې مناظره کې هغه ته ویله مرزا غلام احمد ته زمانه ولې نه قلاریږي هغه ورته ویله چې تر څو پورې تا دا مسله عقیده د ختم نبوت نه منلې ځتا نه پرېدم زه دې ټوکړي ټوکړي شم هر څه چې کېږي ځان پرېدم نو په دغه وخت کې مرزا غلام احمد چې کوم دینو خیرې وکړې ویله مباهله کو وې څنګه ویلوایا و چې زه دومره غلط انسان یم او تما نبی نه منې او زه دومره غلط انسان یم الله تعالی ما په دې ښه غلط مرګ باندې ولې نه مړ کوي هغه ورته ویل چې زه بس تا وویله ووایه چې که ته غلطي نو الله تعالی دې تا په داسې سپک او بې عزته مرګ باندې مړ کړي چې داسې چا دلیم دی ویل بالکل وی الله دې ما مړ کړي بس دې ته راپاسې مناظره ختمه شو هغه ترې راغی او چې کله راغی نو په ده باندې الله تعالی داسې یو بیماري ولګوله وبایي مرض هیزا دومره څښا بوی به راته نه ختلو چې د خواله څوک نه شو ورتلی دومره ګنده بوی به دې ختلو خواله څوک نه شو ورتلی او آخر ته یې ویله چې هغه کار وشو الله نه څه غواړې به درکوي او دې په څښا په ټټۍ کې وغورځېدو مړ شو 26 مئی 1908 کې دې مردار شو دنیا نه لاړ الله نه غوښتلی وه اصل اهم خبره همداره چې د دې عقیدې به ته مضبوط ولاړې دا یو اتفاقي عقیده ده دا د ایمان چې کوم دین ګوره مضبوط ګټه ده که دا معمولی دی حرکت وکړو نو خبره څه شو ختمه شوه لہذا په دې باندې ځان پوه کړئ په دې باندې کتابونه ګورئ په پاکستان کې په دې ډېر څه شوي دي داسې نه دي چې نه دي شوي کله چې مارشا الله ولګېدله مارشا الله 53 کې نو د مارشا الله نه مخکې په دې باندې مولانا مودودي رحم الله چې کوم دی پمفلټ لیکلی عقیده ختم نبوت مسله قادیانیت د هغې په وجه باندې چې کله مارشا الله ولګېدله نو په 5 مئی 1953 باندې په هغه پسې چې کوم دی ورن ګرفتاري وشوه او هغه چې دی نو په 3 باندې ورن وشو په 5 گرفتار شو په 5 باندې فیصله شروع شو عدالت د هغه قانون د هغه جج د هغه وکیل د هغه ګواه د هغه هر څه د هغه نو مجرم شو نو په 5 باندې عدالت ته پیښ شو په 9 باندې کنه فیصله د خلاف ورول شو په 11 باندې چې ده نو په د باندې په 11 مئی 1953 باندې په د باندې 500 سزا وخته لیکن د ډیرو مظاهرو په وجه باندې ویریدل ایوب خان سره د دین چې ځان ته دومره پیتی لګولې وي چې څه ویلا ولیکن مارشا الله بدل شو قانون چې دین هغه 500 بدل شو په 14 سال قید باندې ورهم درخواست ونه او بیا هغه سلسله د علماو 30 علماو په هغې پتو لیکله بیا د هغې نه پس پاکستان کې علما په هغې باندې متحد شو او د هغې خلاف یو پروګرام شروع شو آخر پاکستان غالبا چې 6 مارچ 1973 باندې بټو صاحب د هغه مخې ته په دغه قانون د ختم نبوت باندې چې کومه دی سره فیصله وشوه چې مرزا غلام احمد کافر د هغې چې څومره مرګی دا ټول کافر دا مسلمانان نه دي او دا اقلیت دی او په پنجاب کې ولنې سیټ چې کومه دی صوبایي سیټ د اقلیت ورکو چې په دې باندې به دوی به ودرېږي خو دوی به اقلیت ته طرفه ودرېږي اوس نن سبا زمونږ دا پارټو والا د مسلمان د سیټ نه ودرېږي څومره د شرم خبره ده د مسلمان د اهل سنت والجماعت د سیټ نه ودرېږي دا به تر اقلیت نه ودرېږي څنګه چې عیسائی ودرېږي څنګه چې هندو ودرېږي څنګه چې سیک ودرېږي څنګه چې يهودي ودرېږي څنګه چې بل څوک کافر دی هغه په یو ځای کې اوسېږي هغه اقلیت ودرېږي دغه شان دي به مرزا غلام احمد قادیاني ورکران او دغه مرګري ودرېږي دا د اهل سنت والجماعت د مسلمان د پارټۍ نه شي ودرېدی نه د مسلمان د سیټ نه ودرېدی شي دا جرم دی قانونا جرم دی د پاکستان په قانون کې دا جرم دی ولیکن خلک یې کوي دا مې دې لپاره څو خبرې وکړې
چې دا مسله ډېره په تیزۍ روانه ده او دا ینګ هلکان چې کوم تاسو دا میډیا ډېره ګورئ اول خپل ځان په دې پوهه کې په ختم نبوت باندې نو بیا د میرزا غلام احمد قادیانی کتابونه ګورئ اول ځان په شیعتوب باندې پوهه کې خپل اسلام وپېژنئ بیا شیعتوب ګورئ اول خپل ځان پوهه کې په خپل اسلام پوه شئ بیا پرویزیت ګورئ او که فرض که ته برای راست دي چې لاړې هلتې نو هغوی ټول عقلیات پیش کوي او ستا دماغ به چې کوم دی نه هغه به مضبوط نه وي په دین باندې یو دم به هغې طرف ته لاړ شي الله تعالی دې صحیح مسلمانان جوړ کړي او مال البلاغ